نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. دا سورة المجادله دویم رکوع دا او اتوشتم سپاره کې الله سبحانه وتعالی په دې آیاتونو کې فرمایي علم تر ان الله آیا ندی کتلی تا چې بېشکه الله سبحانه وتعالی یعلم پوهیږي ما فی السماوات په هغه څه چې په اسمانونو کې دي وما فی الارض او په هغه څه چې په ځمکه کې دي ما یکونو ندی من نجوا ثلاثة پټه مشوره د دریو کسانو الا هو رابعهم مگر دې الله پاک سلورم پدوی کې ولا خمسة او نو د پنځو کسانو مشوره الا هو سادسهم مگر هغه الله پاک وی شپږم پدوی کې ولا ادنى من ذلك ولا اکثر او نکم لدینا او نزیات الا هو معهم مگر دې وی دوی سره کم ځکه ما کانو چې دوی وی ثم ينبئهم بیا به دې اوښایي دوی ته بما عملو څه چې دوی کول یوم القیامه په ورځ د قیامت باندې ان الله بكل شيء علیم بېشکه الله پاک په هر څیز باندې پوهه دی. دی آیات کې الله سبحانه وتعالی د خپل عالم الغیب حاضر ناظر کېدو یعنی فرمایي چې یعنی مطلب دی الله سبحانه وتعالی فرمایي چې کله تاسو څلور کسان یې نو پنځم د سره ځیم که شپږ کسان یې نو اووم د سره ځیم دغه شانتې دي نه کم یعنی که یو یې نو تاسو سره به دویم ځیم یعنی دا مو وایي چې یاره زه په تنهایۍ کې یا په یو مجمع کې دوه کسان خپلو کې مشوره وکړي او د دې نه به الله پاک خبر نه وي دا په زړه کې مو وایي د مسلمان خو په دې باندې یقین دی چې الله پاک د مرۍ د شهرک نم زیات نږدې دی موږ او تاسو ته خو الله پاک د وضاحت دپاره دا وفرمیل چې کلم تاسو په خپلو کې یو بل سره خبره کوئ په غوږ کې پس کوي نو دې دا زه ستاسو دا ټولې خبرې اورم او دا زما په علم کې دي لہذا د داسې غلطو مشورو نه چې کوم دی نو ځان وساتئ مګر هغه مشورې چې کومې د قوم د اصلاح دپاره د چا د اصلاح دپاره نو هغه ښې دي لیکن د دې نه علاوه که د چا په باره کې غیبت وي یا د هغې په باره کې څه غلط پلیننګ وي پروګرام جوړوي سړی د څه غلط کار یا هغه ته د تکلیف رسولو نو دا ټول ګناه ده او الله پاک وفرمیل چې زه تاسو سره یم د دې هر څه نه زه خبر یم په ورځ د قیامت به بیا تاسو ته زه ووایم چې تاسو څه کوله بیا الله پاک فرمایي الم تر الی الذین نهوا آیا تا ندي کتلي هغه خلکو ته نهو چې منع کړی شوي وو عن النجوى د پټو مشورونه ثم يعودون بیا دوی راګرځي لما نهو هغه څه ته چې منع کړی شوي وو عنه له هغې نه ویتناجون او دوی پټې مشورې کوي بالاسم په ګناه والعدوان او سرکشۍ ومعصیة الرسول او د رسول صلی الله علیه وسلم د نافرمانۍ سره وإذا جاءوك حيوك او هر کله چې دوی راځي تا ته
حیو کا نو سلام کوي تا ته. تر دغه پورې دا ومعصیت الرسول پورې یعنی دا یو بیا خبره ده. د دې آیاتونو شان نزول دا دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک کله مدینه منوره ته تشریف یوړو نو التا یهود او دا مسلمانان او منافقان دا ټول یو ځای اوسېده او یهودیانو سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم معاهده کړې وه چې یعنی مطلب دا دی که په موږ باندې څوک حمله وکړي تاسو بیا مدد نه کوئ او که په تاسو باندې څوک حمله وکړي نو موږ بیا مدد نه کوو. نو دا معاهده شوې وه. بیا د دوی خپلو کې تګ راتګ مو نو دوی چې ورغه د حالاتو معلومولو دپاره او د حسد بغض کینې چې یاره دا خو یو نوی مذهب راغو زمونږ مذهب چې کوم دی دا به وروستو پاتې شي او دغه مذهب به عام شي، لہذا هغوی به دې خبرګیري کوله او وقتاً په وقتاً به راتله. خو په دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې مجلسونو کې به هم شاملېده. مفسرین حضرات فرمایي چې تقریبا 9 کسان علما یا عام یهودیان چې کوم دي دا مسلمانان شوي دي، په هغې کې عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه چې هغه د یهودو ډېر لوی عالم او هغه ایمان راوړو په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. ولې چې هغه راټولې نښې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومې په تورات کې یعنی کتلې وي او په هغې کې بیان شوي وي د الله سبحانه وتعالی طرف نه، نو هغه په رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ولیدې او بیا په صدق دل سره چې کوم دی نو ایمان راوړ. ولې چې هغه مخکینی مذهب کې یعنی بالکل رښتونی و او په هغې باندې صحیح عمل کولو، چې کله نوی مذهب الله پاک یعنی محمد صلی الله علیه وسلم راولېږلو او په هغې کې ذکر و چې تاسو ته یو پیغمبر راشي په هغه باندې ایمان راوړئ. داسې پیغمبر چې هغه په الله او په مخکینی رسولانو باندې او کتابونو باندې ایمان لري، نو تاسو هم په هغه باندې ایمان راوړئ او په هغه باندې به د هغې اتباع وکوئ. نو فرمایي چې دی به کله دا یهودیان به راغه نو دی به رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په غوږونو کې خبرې کولې او ډېر ساعته پورې به لګي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر زیات وخت به یې ضایع کولو. د هغې په وجه باندې به بیا نورو صحابو ته یعنی د موقع نه میلاوېده چې یعنی هغې څه خپله خبره هم رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خپل تپوس وکړي یا څه مشوره ورسره وکړي، نو بس هغوی به هغه ټول وخت ضایع کو. دغه شانتې منافقانو هم دا عمل کولو. رسول الله صلی الله علیه وسلم له به راغه او بیا به چې کوم دی نو دغه کولو یعنی لوی لوی مشورې به کولې او بس لګیا وو بل چاله به موقع نه ورکوله. نو صحابو باندې دا خبره ډېره درنه شوه او د هغوی د زړونو نه خو چونکې الله پاک خبردار و چې دوی یعنی دا د مسلمانانو د زړه نه چې هغوی ډېر زیات په دې خبره باندې خفه دي چې را دوی څه کوي، دوی خو په کس باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر زیات وخت ضایع کوي، موږ ته موقع نه میلاویږي. نو الله سبحانه وتعالی د هغوی نه هم خبردار و، د منافقانو او د یهودیانو نه چې دوی هسې وخت ضایع کوي، او د مسلمانانو د زړه نه هم خبردار و چې د دوی په زړه کې یو تمنا ده چې موږ هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه څه خپل باره کې تپوس وکړو، څه خپله مسله تپوس وکړو. نو هغه وخت به دوی ته بیا میلاو نه شو، هغه وخت به دوی ضایع کړو ډېر زیاته د رسول الله صلی الله علیه وسلم. او رسول الله صلی الله علیه وسلم خو داسې اخلاق و چې چاته به انکار نه کولو. که یو سړی به ورسره ډېر ساعته پورې لګیا و نو که هغه به اجازت نه غوښتل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چاته دا نه ویلي چې بس ته ځه یاره بس دا خبره به بیا وکړو. مطلب دا دی چې بس هغه به خبره ختمه کړو بیا به هغه په خپله به چې هغه روان شو نو بیا به روان شو. نو الله سبحانه وتعالی خو د ټولو بندګانو مولا دی، الله دی او خو مالک دی او زمونږ چې کوم دی بادشاه دی، خو مونږ ته هر قسم حکم کولی شي. نو الله پاک وفرمایل په دې کې چې الم تر الی الذین آیتا ندی کتلی هغه خلکو ته نوحو چې منع کړي شوي وو عن النجوى. الله پاک دا آیاتونه راولېږل چې تاسو منع شئ د دې خبرو نه، فضول خبرو کې وخت مه ضایع کوئ او فضول مشورې یعنی ضروري تپوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وکړئ او بس بیا ځئ خورېږئ. ثم یعودون بیا دوی راګرځي د دغه خبرې نه، یعنی مطلب دا دی بار بار هغه خبره اګنور کړه الله پاک چې یعنی مطلب دا الله پاک فرمایي چې وخت ولا مزایه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم لا بس ضروري تاسو کوي دوی بیا هغه غیب باندې عمل نه کولو. لمانه د هغه سنه چې منع کړی شوي دوی الله پاک فرمایي چې د کوم سيزونو کوم خبرونه ما دوی منع کړو نو دوی د هغې نه منع نه شو عنه. ویتناجون او دوی پټې مشورې کوي بالاسم
په ګناه والعدوان او سرکشۍ کې. دا مشوره رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به دی نه کوله، دوی خپلو کې دا مشوره وکړه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټیم څنګه ضایع کړو، او داسې سوالونه ترې تپوس وکړو چې د مسلمانانو په زړه کې شک را پیدا شي، ولې چې مسلمانان خو به خوا و شاته ناست وو که نو دوی به لاړو په غوږونو کې به خبرې کولې، بیا به یې کله داسې وبدرېدو نو داسې یو تپوس به یې وکړو چې هغه به یعنې داسې تپوس و چې په هغې سره به د مسلمانانو په زړه کې شک راتلو. داسې کارونه به دوی کول. نو الله سبحانه وتعالی فرمایي چې دی یعنی د دغه پټو مشورو او چې کوم د اسلام خلاف، د مسلمانانو خلاف، د رسول پاک صلی الله علیه وسلم خلاف او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف به کولی، نو د هغې نه دی منې نه شو. وإذا جاءوك حيوك، او بل دی کې یو دا ښه عادت و، غلط عادت و پکې چې یعنې دی به راغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، نو دی وی السلام علیکم. نو سام یو بیماری ده چې په تا باندې د بیماری وي، نو دی به دا خبره کوله، خو چونکې الله سبحانه وتعالی خو د هر چا د زړه نه او د هغې د الفاظو نه، د هغه د نیت نه، د هر یو څیز نه خبردار دی، نو الله سبحانه وتعالی دا آیاتونه راولېږل. وإذا جاءوک حیوک، او هر کله چې دوی راځي تا ته نو سلام کوي تا ته، بما لم یحیک، په داسې لفظونو سره چې سلام نه دی کړی تا ته په هغې سره الله به الله، لم یحیک به الله، چې تا ته الله پاک په هغې سره سلام نه دی کړی. ویقولون، او دوی وایي فی انفسهم، په خپلو زړونو کې، لولا یعذبنا الله بما نقول، چې ولې نه راکوي عذاب مونږ ته الله پاک په هغه څه چې مونږ وایو. حسبهم جهنم، کافی دی دوی دپاره دوزخ، یصلونها، دوی به داخل شي دیتا، پس بد دی ځای د ورتلو دغه دوزخ. الله سبحانه وتعالی فرمایل چې یعنې مطلب دی کله راځي نو دی د السلام علیکم په ځای باندې السلام علیکم وایي. سام یو بیماری ده چې هغه به دی په زړه کې نیت کولو چې د تا باندې د بیماري وي هغه، نو د دې وجې نه الله سبحانه وتعالی فرمایل چې دی تا ته سلام هم په صحیح طریقې سره نه کوي، دا منافقان او دا یهودیان. اوس الله پاک یو بل حکم دې آیاتونو کې فرمایي، یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تناجیتم، هر کله چې تاسو یو بل سره پټې مشورې کوئ، فلا تتناجوا، نو پټې مشورې مه کوئ، بالاسم، د ګناه، والعدوان، او سرکشۍ، ومعصیة الرسول، او د رسول د نافرمانۍ، وتناجوا بالبر والتقوى، او پټې مشورې کوئ د نیکۍ او پرهیزګارۍ، واتقوا الله، او ویریږئ د الله پاک نه، الذي الیه تحشرون، هغه ذات چې د هغه طرف ته به تاسو ټول جمع کولی شئ. الله سبحانه وتعالی په دې کې اوس مسلمانانو ته د هغې عادت نه د منې کوي کوم چې یعنې یهودیانو او منافقانو به کولو، چې هغوی به د رسول الله صلی الله علیه وسلم وخت ضایع کولو، په غوږ کې به ورته ډېر ساعته پورې پټې پټې خبرې کولې. نو یو خو مسلمانانو ته به ټیم نه میلاوېدو چې یعنې مطلب دا هغوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د خپلې مسلو په باره کې تپوس کړی وی، او بل دا دی چې ټیم به یې وله ډېر ضایع کو، او بل دا دی چې یعنې مطلب دا غریبانان مسلمانان هغوی به وایي چې یاره دا وګوره دوی دونه، نو په دې کې دوه قسمه خلک وو، یو منافقانو، یو چې کوم دی یهودیانو، او یو غټ سردارانو چې غټ غټ خلک وو، هغوی به راتله رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به ډېر ساعت لګیا وو، بیا به ایمان هم راونوړو، هسې به یې وخت ضایع کولو. نو الله پاک د دې خبرو نه منې که چې تاسو که صرف مشوره کوئ هم نو د ښو خبرو مشورت کوئ، ټولو مؤمنانو ته الله پاک حکم فرمایلو، او د ګناه او د سرکشۍ او د معصیت د رسول صلی الله علیه وسلم او د الله نه یعنې سرکشۍ په باره کې تاسو مشورې مه کوئ، یعنې د غلطو خبرو د غلطو کارونو مشورې مه کوئ په خپلو کې، ځکه چې الله سبحانه وتعالی یعنې ستاسو د پټو رازونو د سینو نه خبر دی، او ستاسو ټولې خبرې اوري، نو د الله پاک نه ویریږئ چې هغه الله پاک طرف ته به تاسو بیا
په آخرت کې ټول ځئ او هغه به تاسو نه تپوس کوي. اوس الله پاک فرمایي انما النجوا بېشکه پټې د غوږ سلاګانې یعنی د غوږ خبرې من الشیطان خو د شیطان کار دی لیحزن الذین آمنوا چې غمجن کړي هغه خلک چې ایمان یې راوړی دی ولیس بدوارهم شیئا او نه دی هغه دوی ته نقصان ورکوونکی د هیڅ څیز الا باذن الله مگر په حکم د الله باندې وعلى الله فليتوکل المؤمنون او په الله باندې پکار دی چې توکل وکړي مؤمنان. د دې شای نزول په باره کې فرمایي چې دا منافقان او یهودیان چې بو نو مسلمان چې به چرته ولیدو نو دوی به دوو کسانو په خپلو کې خبرې شروع کړي او بیا هغه سړي پسې داسې اشاره غوندې به هم وکړه او کته به هم ورته نو هغه به دا ګڼل چې دا زما خلاف دې څه منصوبه بندي کوي دی دواړه او په زړه کې به شک پیدا شو او هغه سره به یرم پیدا شوه نو دوی به هسې مسلمانان ډېر زیات یرول په دې وجه باندې یعنی الله سبحانه وتعالی یعنی ای رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یعنی فریاد وکړو چې دوی خو داسې کار کوي چې مونږ چېرته تېرېږو نو دوی خپلو کې غوږونو کې یو بل ته پس پس کوي او اشارې به مونږ طرف ته کوي نو په هغې باندې مونږ ته ډېر تکلیف رسي او مونږ ته ډېره یره محسوسېږي چې هسې نه دی چېرته په مونږ باندې حمله وکړي یا زمونږ خلاف څه سازش وکړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی راوغوښته او بیا یې هغه منې کړ خو لیکن دوی د خپل عملونو نه منې کېدل. خو بیا الله پاک فرمایي مسلمانانو ته وعلى الله فليتوکل المؤمنون چې یعنی دی دا الله پاک فرمایي ولیس بدوارهم شیئا او نه دی هغه دوی ته نقصان ورکوونکي د هیڅ څیز یعنی دی دا مشورې دا د مسلمانانو ته نقصان رسول نشي الا باذن الله مگر چې الله کوم نقصان رسول دی ته غوښتي وي نو هغه به دی ته رسي کني د الله د حکم نه بغیر خو هیڅ هم نشي کېدی. وعلى الله فليتوکل المؤمنون او هم په الله باندې پکار دی چې توکل وکړي مؤمنان. بیا الله سبحانه وتعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اذا قیل لكم تفسحوا ارکل چې ویلی شي تاسو ته چې کوشاده کینئ تاسو یعنی لږ رایوځئ شئ فی المجالس په مجلسونو کې فافسحوا پس بیا لغونتی نزدو شي او ځای ورکوي یفسح الله فراخي به درکړي تاسو ته یعنی تاسو چې که لږ نزدو شئ یو بل ته او ډېر ارت ناستئ یو بار نه یو کس راغو میلمه راغو یا یو بل مسلمان رور ستاسو راغو او هغه خبرې اورېدو دپاره راغو او هغې کې ستاسو په مجلس کې لږ غوندې خالي ځای وي هغه بیا یو بل ته لږ غوندې نور هم نزدو شئ نو د هغه ځای به د ناستې وشي. فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیره وعظ نصیحت کولو صحابو ته او په دې کې داسې کار وشو چې د جنګ بدر صحابه راغلل او مجمع هغلته ناسته وه د مخکې نه نو دې صحابو ته ځای میلاو نه شو دی یو طرف ته داسې یو خوا بل خوا ودرېده دی ولاړو نو چا وله په خپله ځای هم ورنه کړو دی له یعنې چا ډېر توجه ورنه کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله هغه یې ولیده نو دی ته ووایي چې یاره تاسو لږ داسې دغه شی دی له ځای ورکوئ لیکن هغوی بیا هم ځای ورنه کړو نو بیا بعضې کسان رسول پاک صلی الله علیه وسلم په اشاره باندې پاسول چې ورته یې تم هلکه پاسه تم پاسه تم پاسه نو په دې طریقې سره هغه کسان یې پاسول او هغه جنګ بدر والا صحابه کینول. په دې باندې منافقانو ډېر زیات شور غوغا جوړه کړه چې دا وګوره دا خو زیاتې دا د مجلس بې ادبي ده او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم لازم ته پیغمبر وي او د داسې کار وکړو او لہذا دا خو یعنی مطلب دی د مجلس د آدابو خلاف خبر هم ده چې یو سړی ناست دی او تی پاسې. نو مفسرینو حضرات لیکلي دي چې دا هغه مسلمانان او هغه کسان رسول الله صلی الله علیه وسلم پاسولي چې په هغې باندې هغه زړه مونتو لکه چې استاد یو شاګرد ته ووایي چې ته بچې پاسه دی له ځای ورکړه یا یو خاص ملګري ته ووایي یو بار نه میلمه راشي او یو ملګری ورسره ناست دي او هغه ورته وایي چې یعنې مطلب ته پاسه بچې دی له لږ ځای ورکړه یا ای وروره ته دله لږ ځای ورکړه که نه دی راغلي دي ډېر لرې ځای نه. نو داسې یعنی یو مشر کولی شي که یو استاذ وي یو مور او پلار وي یا یو بادشاه وي یو امیر وي حاکم وي نو هغه داسې کولی شي د هغه دا خبره
څه غلطه نشي ګرځېدلی د آدابو خلاف نه ده. خو لیکن عام سړی چې کله یو مجلس ته راشي نو هغه د ځان دپاره بل څوک نشي پاسولی. دا د ټولو په نیز باندې یعنی مطلب دا مصمم خبره ده چې یو سړی راغو د بار نه ورته چې هلکه پاسم دلته نه چې زه کښېنم، داسې نشي کېدی. نو داسې به نه کوي. خو دا چې امیر وي او هغه ته وګوري او هغه د بار نه راغلی وي میلمه وي او د هغه دپاره خپل یو ملګری یو یا شاګرد پاسوي نو هغه پاسولی شي، لیکن په خپله به هغه نه پاسوي. دلته الله سبحانه وتعالی دا فرمایي چې وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا او هر کله چې وویلی شي چې پاسئ فانشزوا پس پاسئ يرفع الله الذين آمنوا اوچتې بکړي الله د هغه خلکو چې ایمان راوړی دی یعنی درجې منکم له تاسو نه والذین اوتوا العلم درجات او د هغه خلکو چې ورکړی دی شوی دی علم او درجې هغوی ته. والله بما تعملون خبیر او الله په هر څه چې تاسو یې کوئ هغه خبردار دی. نو بس الله سبحانه وتعالی بس دا مسله په دې کې آیاتونو کې بیان کا. اوس الله سبحانه وتعالی مخکې فرمایي یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، ای ایمان والو هر کله چې پټه مشوره کوئ تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره فقدموا نو ډومبې ورکړئ تاسو وړاندې د خپلې مشورې نه صدقه ذلک خیر لکم، دا کار غوره دی تاسو دپاره، و اطهر او زیات پاکیزه دی. چې کله دغې مشورونه دا منافقان او یهودیان منې نشوه او د رسول الله سلم وخت یې هغه شانتې ضایع کولو، نو الله سبحانه وتعالی بیا یو تادیبا یو حکم نازل کو او هغه حکم یې داسې نازل کو چې الله پاک وفرمایل چې تاسو کې څوک هم رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خبره کول غواړي مشوره ور سره کول غواړي نو هغه د اول صدقه وکړي. د صدقې معین اماونټ الله پاک اونوي یعنی د هغې تعداد یې ونه خوري چې څومره پیسې به صدقه، خو صدقه یې وفرمایل. نو دې سره څه چلو شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا منافقان خو منې شو ځکه چې هغوی ته خو ایمان دولت ډېر زیات خوږ و، هغوی چېرته صدقې ورکول او خیراتونه کول. او بل دا دی چې بعضې صحابه وو چې هغوی یعنې نه غریبانان او داسې متوسط طبقې نه ځان ګڼلو، یا یو مالدار سړی وي خو هغه کې د مال محبت لږ ډېر وي نو بس هغه وایي چې مړه دا خبره دومره ضروري نه ده چې د دې لپاره زه صدقه ورکړم او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خبره وکړم، او چې بغیر پیسو یو خبره او بغیر صدقې خبره وه نو بیا به هر چا رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ورمخکې کېدو او خبره به یې ورسره کوله، نو دې سره به د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر زیات وخت ضایع کېدو. په دې کې ګورې یو خبره مونږ او تاسو ته په دې کې مخې ته راځي چې یعنې مطلب دا دی دا وخت ډېر زیات قیمتي دی او دا وخت ضایع کول چې کوم دی نو دا ډېر زیات الله پاک ته ناګوار دی، الله ته ناخوښه خبره ده. وخت د الله په ذکر اذکار کې په ښو خبرو کې د علم حاصلولو کې د الله په دین کې د دعوت تبلیغ دپاره یعنی استعمال کی او په دې کې زیات نه زیات ذکر اذکار وغیره سړی وکړي. نو دا په کار راوستل په کار د دنیا یو لمحه او یو منټ او سیکنډ چې کوم دی نو ډېر زیات قیمتي دی. نو الله پاک دا وفرمایي فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحیم. خو که چېرې تاسو یعنې غریبانان یو تاسو سره څه نه وي مال دولت د سره نه نو بیا الله پاک بخونکی او مهربان دی، خو دې سره بیا ډېر زیات چې کوم دی نو کمې راغو بیا باړو چا د یرې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس نه کولو. نو الله سبحانه وتعالی اوس فرمایي او یعنی په حدیثو مفسرون حضرات فرمایلی چې حضرت علی کرم الله وجهه چې کوله به رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خبره کوله صدقه به ورکړه، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ به صدقه ورکوله، هغه بیا الله پاک دا حکم منیم کو بیا صدقه ورکوله ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ. نو دا یعنی هغوی خو ډېر زیات جاندسار وایي خو باسې خیراتونه ډېر زیات کول نو بس هغوی به چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیا خبره کوله نو بیا دا یعنی صدقه بیا ورکوله. خو لیکن الله سبحانه وتعالی بیا دا حکم ختم کو. اشفقتم آیا تاسو ویریدئ ان تقدمو لدینا چې تاسو ړومبې ورکړئ بین یدی نجواکم
وړاندې د مشورې خپلې نه صدقې فإذ لم تفعلوا بیا هر کله چې تاسو داسې ونه کړل وتاب الله علیکم او معافي وکړه الله سبحانه وتعالی تاسو ته فاقیموا الصلاة وآتوا الزکاة نو قائم کړئ مونځ او ورکړئ زکات. نو چې کله الله پاک یعنی دا حکم نازل کو چې مطلب تاسو خو دا کار اوس صدقه ورنکا یا بعضې سړي باندې به واجب و صدقه او هغه به ورنکو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به یې خبره اتره وکړه نو الله پاک دا ټولې خبرې معاف کړې صحابو ته او د هغې د توبې یعنی او د معافی حکم الله سبحانه وتعالی په قرآن پاک کې ذکر فرمایلو. او بیا ټول مسلمانانو ته الله پاک فرمایي او صحابو ته فاقیموا الصلاة واتوا الزکاة نو قایم کړئ مونځ او ورکړئ زکات واطیعوا الله ورسوله او حکم منئ د الله پاک او د رسول صلی الله علیه وسلم یعنی د الله حکمونه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې چلیږئ او د مونځ اهتمام کوئ او د زکات اهتمام کوئ چونکې دا دوه حکمونه چې مالی او جانی کوم دي دا مونږ ته هر وخت متوجه وي لہذا د دې حکم تاکیداً الله پاک فرمایلو والله خبیر بما تعملون او الله خبردار دی په هغه څه چې تاسو یې کوئ. الله سبحانه وتعالی د هر خبرې نه او د چا په زړه کې یا په ظاهر کې یا یو بل ته پټ پناه خبرې کوي نو الله پاک د دې ټول نه خبردار دی. الله سبحانه وتعالی د موږ ټول له په دې باندې عمل توفیق راکړي زموږ د ناسته خدای پاک په خپل درګاه قبول او منظور کړي که د دې په معنا او په مفهوم کې زمانه څه کمې زیاتې شي نو یا الله مغفرت وکړي او موږ سره رحم کرم والا معامله په دنیا او په آخرت کې وکړي. په آخر کې مدازي مشانه کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم.